أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. नन्ही दर्स के इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरत अनाम पारा नंबर 8 रुको नंबर 17 आयात नंबर 143 144 द्वा आयातुन चनेन आगदा बोले कीगी माक़बल सुरे रबत व मुनासिबत नो माक़बल सुरे रबत व मुनासिबत दाने چې الله رب العزت وی دا مونږ د دوی د پاره چې نه هغه پیدا کړي ول دا سوري بیا چې کم سوري مونږ د دوی د پاره پیدا کړي ول نو دوی د خپل طرف نه په دغه کې چې نو حلال او حرام وکړلو دوی چې نه هغه دا حلال دی او دا حرام دی نو د تحلیل او تحریم د دې حق چې نو صرف یو د الله سره دی ځکه چې الله پاک خالق دی نو چې کله الله خالق دی نو حلال او حرام هغه به چې کم الله پاک ویلو نو دې آیاتونو کې د دوو آیاتونو کې وس الله رب العزت اته قسم چې نو هغه ساوري ذکر کوي چې دغه اته قسم ساوري دا حلال دي د دینه ما سوا چې کم دي نو هغه به اصلي حرام نو دې کې وس داغه تذکرہ الله پاک کوي چې د حلال ساورونه دغه اته جوړې دي. تفسیر خازن کې چې نو هغه یو خبره ذکر کړی ده چې د عربو چې نو هغه د مکې د مشرکانو خطیب د هغوی چې نو هغه پیشوا هغه جشیمی د نبی علیه الصلاۃ والسلام خوا لرالو او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویلو چې ګوره ته چې نو هغه مونږ د کم شیزونه حرام کړي دي نو تو هغې ته حلال کم چې مونږ حرام ورته وایو هغې ته حلال وي نو تو دا څنګه نو هغه زمونږ مخالفت چې نو هغه راغستی مونږ دا شیزونه وایو حرام دي او تی نو هغه وی دا حلال دي. نبی رسول الله والسلام ورته سیده وی تاسو ماته چې نو هغه په دې باندې څه دلیل پیش کړي تاسو چې وایي چې دا شیزونه حرام دي نو د دغه د حراموالي چې نو هغه خو ماته سوجه علت چې نو هغه وخی کنه اوس دلته هغه علت الله پاک چې نو هغه ذکر کوي او د آیاتونه راولېګنو ګوره که چرته حرام یو شیزو نو که د هغې نر حرام وي نو دا د ټولو دپاره حرام دی که سړی د هغو دپاره هم حرام دی که ښځې د هغې دپاره هم حرام دی که د یو ساوري ماده حراموي مؤنث حرامي نو دغه ماده دغه مؤنث دا هم د ټولو خلکو دپاره حرام دی که سړی د هغوی دپاره هم یو شانتې حرام دی او که د ښځو دپاره نو هم یو شانتې ټول لپاره دی. اما اشتملت علیه ارحام الانثیین او یا هغه چې په هغې باندې مشتمل دی چې نو رحمونه د دغې مادو نو که تاسو وایئ چې دا د دې په دغې رحم کې پیدا شوي نو د دغې مادې په دغې رحم کې پیدا کېدلو په وجه حرمت راغلی نو بیا خو په هغې کې نو د مذکر او د مؤنث څه فرق شتی نه بیا خو په کار دا ده چې په دغې یو رحم کې پیدا شوي دی که مذکر او که مؤنث دا به حرام وي نو تاسو وسوایئ چې په کم طریقې سره تاسو دې ته حرام وایي یو خو دا طریقه نه او دویم چې نو هغې ورته دا وویل نو دویمه توجیه چې نو هغه دا نه که چېرته چې نو هغه تاسو وایي دا حرام دی نو تاسو خو ما حق پیغمبر نه ګڼئ ما خو تاسو ته د دې د حرمت قول کړی نه دی او ما چې درته نه دي ویلي نو ستاسو سره خپل پې څه دلیل شتی نه نو څنګه تاسو دا خبره کوئ چې دا حرام دی نو الله رب العزت ورته دې ته وایي خو حالن کې دا حرام نه دی 8 ازواج اته جوړې چې نو هغه داسې دي د حلال ساورونه من ځان چې نو هغه ویلی کېږي ګډو ته نو اوس ګډو کې چې نو ځائن دا بیا چې نو مذکر ته ویلی کېږي او ځائنتون دا چې نو هغه مؤنث ګډې ته ویلی کېږي برابره خبره ده
که دغه ګډه چې دی نو ګډ دا لمور وي او که لمور نه وي دواړو ته چې دی نو هغه ځان ویلی کېږي. زوائن د دغې چې دی نو هغه جمع راځي. ومن المعز اثنین معز چې دی نو هغه ویلی کېږي نو هغه د بیزې مذکر یعنی پیسه ته او شات چې دی نو هغه بیا ویلی کېږي بیزې ته. ومن المعز اثنین او دغه شانتې د بیزونه تفسیر خازن کې چې نو د ځان معنی کړي هر هغه شیز چې هغه وړی والی هر هغه ساورې کچونه غنمونه یعنی د کچ ساورونه چې هغه وړی والی نو وړی کې خو ګډې والی او دغه نه ماز ویلی کېږي هغې ته چې هغه ایختو والی نو هغه بیزه وي که هغه مذکر وي او که مؤنث بیزه وي او که پیسه وي. نو الله وایي دا دواړه مذکر د دې هم حلال دي مؤنث هم د دې حلال دي. قل اذکرین حرم ام الانثیین تو ورته وایه ای پیغمبره آیا د دې دواړو مذکر یعنی ګډ او پیسه دا چې دی نو هغه حرام دي ام الانثیین یا د دې دواړو چې دی نو هغه مؤنث حرام دي یعنی ګډه او بیزه. ام مشتملت علیه ارحام الانثیین یا هغه چې شامل دی په هغې باندې مشتمل دی په هغې باندې د دغې مادو چې دی نو رحمونه د ګډې او د بیزې چې دی نو رحم یعنی د دې په رحم کې چې کم پیدا کېږي که هغه حرام دی. نبئونی بعلم ان کنتم صادقین مال خبر راکړئ چې دی نو هغه په علم سره پوهې سره که تاسو په د خپلې دعوې کې چې نو هغه رښتینی یئ چې تاسو وایئ چې دا چې دی نو هغه دا حرس او دا انعام حجرون دی چې دی نو هغه نڅه دی حرام دی ناجایز دی د دې خوراک چې دی نو هغه جایز نه دی دا حرام دی. نو تاسو چې دا خبره کوئ نو په دې باندې نبئونی ما ته خبر چې دی نو هغه راکړئ د علم سره ان کنتم صادقین که تاسو په دې خپلې وعدې کې رښتینی یئ. ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین دغه شان چې دی نو هغه د اوښانو نه نو ابل دا اخت ویلی کېږي او دې چې نو هغه مؤنث ته ناقه ویلی کېږي اوښه. ومن البقر د غوایانو چې نو هغه نو بقر دا یاد ساتئ دا چې نو هغه اسم جنس دی مذکر او مؤنث دواړو باندې یو شانتي اطلاق ته دی کېږي نو مذکر ته هم ویلی کېږي او مؤنث ته هم ویلی کېږي. نو دغه شان د غټ ساورو الله پاک وایي تاسو ورته ووایم ومن الابل اثنین او د دغې حلال ساورو کې اوښ او اوښه دا دواړه چې دی نو هغه دغه شانتې غوا او غوايه دا هم الله پاک چې دی نو هغه حلال کړي. قل اذکرین حرم ام الانثیین تو ورته ووایه د دې دواړو مذکر نر یعنی اوښ او غوايه دا حرام دي ام الانثیین یا د دې دواړو چې دی نو هغه ماده حرامه ده اوښه او غوا. ام مشتملت علیه ارحام الانثیین یا هغه چې په دې باندې یعنی هغه بچی چې په هغې باندې مشتمل ده د دې دواړو چې دی نو هغه رحم چې د دغې غوا او د اوښې په رحم کې چې کم پیدا کېږي دغه حرام دی. نو دې کې خو یو هم حرام نه دی نو چې نه دی ام کنتم شهداء اذ وصاکم الله بهذا یا دا چې تاسو په هغه وخت کې حاضر وئ چې کله الله رب العزت دی نو هغه د دې د حرمت وصیت کولو نو په دغه وخت کې تاسو موجود وئ نو نه په دغه وخت کې موجود وئ تاسو نه الله رب العزت تاسو ته وحی کړی نه او نه د عقلي دلیل باندې چې نو ستاسو په عقل چې نو هغه هم دا خبره نه مني ځکه چې یو شیز حرام نو بیا د ټولو دپاره حرامي او چې حلال وي نو هغه هم د ټولو دپاره حلال وي نو دغه کې هم څه نشته. نو فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا الله وایي د هغې چا نه څوک غټ ظالم چې نو هغه کیدی شي چې څوک په الله رب العزت باندې چې نو هغه دروغ جوړوي څنګه درو نو مخکې مونږ ووی د دې نسبت به دوی بیا الله پاک ته کولو چې الله پاک مونږ ته دا حکم کړی دی علیاذ بالله. نو الله وایي څوک غټ ظالم دای چا نه کیدی شي چې هغه په الله باندې دروغ جوړوي د څه دپاره لیضل الناس بغیر علم چې د خلکو چې نو هغه ګمراه کړي بغیر چې نو هغه د علم او د پوهې نه. ان الله لا یهدي القوم الظالمین الله چې نو هغه هدایت نه کوي قوم ظالم ته. مقصد دا دی دغه موږ دا دنیا شي چې نو بارها پرې دا سوال ویلی دی چې دا سوره چې نو هغه هم صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین ول نو دا خو ټول په زمانه جاهلیت کې په کفر نو ظالمان ول کنه کفر کولو ان شرک لظلم عظیم
الله وی شرک چې نو ټول نه لوی ظلم دی. خو بیا او دلته الله پاک وی هدایت الله پاک نه کوي او دغه ټولو ته هدایت شو الله پاک چې نو مسلمانان کړل. اوس هم دنیا شي چې نو هغه کافران هغه مسلمانېږي نه. نو موږ وی یا مراد د دې نه هغه دی چې په کومه باندې مهر جباریت والے شو. یو یا دویم چې نو هغه د چې نه مراد هغه کسان دي چې د کم کسانو د خپل هدایت په خپل هم سوال نه کوم. ځکه د الله قانون دی چې نو الله پاک چې نو ما یغیر بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. الله تر هغه وخت پورې چې نو هغه یو قوم نه بدلې تر سوچ دی د خپل بدلون په خپل هم چې نو هغه سوچ نه کړي. نو ځکه الله پاک وایي ان الله لا يهدي القوم الظالمين. الله هدایت نه کوي قوم ظالم ته. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. ثمانیت ازواج اته جوړې دي من الضأن لګډونه اثنین دوا ومن المعز اثنین او د بزون دوا. قل اوای ورته ذکرین آیا د دې دواړو مذکر یعنی ګډ او پسه حرام کړي دي امیل انثیین یا د دې دواړو ماده یعنی ګډ او بیزا. ام مشتملت علیه یا آغا بشی چې مشتمل دی پاغه باندې ارحام الانثیین رحمونه چې نو داغه د مادو. نبئونی خبر را کړی ماته بعلم په علم پوی سره ان کنتم صادقین کای تاسو رښتینی. ومن الابل اثنین او د اوخانو نتوا یعنی نر او ماده. ومن البقر اثنین او د غواګانو نتنه نو هغه دوا یعنی ماده او نرغوا او غوایا. قل ذکرین آیا حرام کړي دي د دې دوانو چې نو هغه مذکر اوخ او غوایا. حرام کړي دي امیل انثیین یا د دې دوانو چې نو هغه ماده غوا او اوخه. ام مشتملت علیه ارحام الانثیین یا هغه بچی چې شامل دی پاغه باندې رحمونه د دې دوانو. ام کنتم شهدا یا وی تاسو حاضر پاک از پاک وقت کې وصاکم الله بهذا چې وصیت کړو تاسو ته الله پاک پدې. فمن ازلم پسو غړ ظالم دی ممن د هغه چانه افترا علی الله چې تړي په الله باندې کذبا دروغ لیضل الناس چې گمراه کړي خلق بغیر علم بغیر د پوهینا. ان الله بشک الله پاک لا يهدي القوم الظالمين هدایت نه کوي قوم ظالم ته.